د دې ظالم حکومت خلاف د یو جهاد دی. د مولانا فضلالرحمن به شا په شا مرګتیا کوو. کرکټر سړی دی، د حکومت نشي چلولی. د 6,000 روپو ګولۍ خورم، په هغه ګولۍ تقریبا 9,000 روپو ته ورسېدې. موږ به راغلی مړه راوړي یا به انشاءالله موږ د عمران خان حکومت ختمو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عاقب رضا او تاسو ګورئ SWAT-news.com. کتونکو دا وخت په مټه سوات کې موجود یم، کوم چې زموږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان علاقه ده. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پر روان 30 اکتوبر باندې مولانا فضلالرحمن په اسلام آباد کې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د دغه لانګ مارچ په حوالې سره محمود خان خپل بیان جاری کړی او په هغې کې دا ویلي چې د دوی ته موږ د اسلام آباد د تلو اجازت نه ورکوو. نن موږ په مټه کې موجود یو، د دې د خلکو تاثرات به معلومو چې آیا هغوی په دغه درنه کې شرکت کوي یا نه، او د دغه درنه په باره کې د هغوی څه تاثرات دي. زموږ سره راځئ. بابا دا راته ووایه چې په راروان 30 تاریخ باندې مولانا فضلالرحمن د درنې اعلان کړی دی. دغه درنه هغه څومره په حق باندې دی؟ هغه ډېر په حق دی، ځکه په حق دی چې په دې ملک کې چې کم مهنګایي روانه ده، زما چې کمې ګولۍ وي، زه سپین ګیری یم، زه د میاشتې 5,000 روپو ګولۍ خورم، په هغه ګولۍ تقریبا 9,000 روپو ته ورسېدې. مهنګایي راځي او د تپوس بیا څوک نشته، ټیکس دې ولګو ټیک ده، خو هلته خو ته لاړ شه د کمپنۍ نه خو تپوس وکړه که نه چې بچیا دا دوایي به 500 روپۍ اول په 200 روپۍ نن ولې ده، ټیکس خو ما په تا 10 روپۍ ولګاو او شاید ته 200 ته ورسو، نو دا دې څنګه ورسو؟ او زه یم چې د نن نه 5-6 میاشتې مخکې دا فضلالرحمن راوتی او په کار ده چې دا خلکو سره مرسته وکړي او وځي ورسره. زه به پخپله نه پخپله زما تعلق چې د MP سره دی، خو که داسې وخت راغی زه به ورسره وځم او مرسته به ورسره کوم. اورې، او چې په دې ټایم کې څوک حق نه وي که نه، نو مناسب دغه نه ښه وتل پکار دي. د دې ظالم حکومت خلاف د یو جهاد دی، ته پوه شوې، او څوک چې په دې باندې پردې راچوي که نه ځان سره زیاتی دی. د هغې باره کې خدا وایي چې دا خطر نه ده چې دا وشي، نو زموږ د ټولو عوامو پکې پیدا ده، زموږ پکې ځکه پیدا ده چې زموږ کاروبارونه هم بس الان سره ډون شوي دي که نه، عمران خان د حکومت ته وجې، او بل دا چې کاروبارونه به اوس هم ښه شي، او عمران خان چې کوم دی نو زموږ حکمران ښه نه دی هلکه. هغه پورې بدې خبرې او دا خو ناجیزه صورت اسلام خبر نه په مولا پورې بد ویل دا خو ناجیزه خبره ده، موږ د هغه سره ولاړ یو. د درنې په حوالې سره دي دغه کوي، نو مونږ د دې درنې مکمل مرګتیا کوو، او لکه څنګه چې دا بله درنه شوې وه، نو د دې نه به د دې دا پیرډ نور موږ اوږد راکاږو. د مولانا فضلالرحمن به شا په شا مرګتیا کوو، موږ به یو خس د ده نه په شا کېږو. مولانا صاحب درنه چې ده مکمل سپورټ کوم، او دا سړی چې کوم راغلی نو دی نالایقه دی او خاص پوهېږي نو کرکټر سړی دی، دی حکومت نشي چلولی. موږ له داسې سړی په کار دی چې راشي زمونږ د غریبانانو ته وړه ارزان کړي، چیني ارزانه کړي، غوړي ارزان کړي، چای ارزان کړي. دی سړی دا عمران خان که په خپله ډېر ښه دی، خو لکه دا ټیم چې کوم دی، دا ټولۍ چې کوم اغوستې ده، دا د غلو ټوله ده، صحیح نه ده. زما د مولانا صاحب بالکل سپورټ کوم چې د ده درنه د ده لپاره ډېره ښه روانه ده. دی د درنې نه مخکې که دی خپل عزت کوي او دغه کوي، نو دی د استعفا شي، او که نه استعفا کېږي نو موږ انشاءالله ټول به د مولانا صاحب سره ولاړ یو. انشاءالله د مولانا صاحب درنه به کامیاب وي. مولانا صاحب به هغې پورې هلته ایسو چې رپیټۍ حکومت موږ نه ختم کړی، کو هغه زمونږ مړه کوي، موږ به راغلی نه مړه راوړي یا به انشاءالله موږ د عمران خان حکومت ختمو. مولانا فضلالرحمن په درنه کې به انشاءالله موږ شاملېږو، موږ به د حکومت خلاف ودرېږو، او د څو پورې موږ هغه پورې ودرېږو چې څو پورې دا حکومت موږ غورځولی نه وي، ځکه چې دا نااهله حکومت دی، موږ به دا غورځو. او دا نشي ویلی چې یاره تاسو له دې نه وتی نه شئ، ځکه چې هغوی 126 دین د هغو درنکل و، هغو درنکل ولې دی نور ته اجازت نشته د خپل حق تپوس کو، ولې دا او دغه د موږ به د دې حکومت خلاف ودرېږو او ښه درنې له به ځو، ټول به ځو د خیره سره، ټول په شریکه به ځو. د ټول ناول خبره خو دا ده لکه موږ چې مولانا صاحب کوم د درنې کم میشن شروع کړلی، درنه په کم مقصد باندې کې زموږ مقصد صرف دا دی چې لکه مثال موږ د عوامو د ګرانۍ په لحاظ باندې موږ درنه کول غواړو کې زه به دا وایم چې اسلامي جمهور یا پاکستان د هر سړي ته د خپل مقصد او د خپل دغه حق حاصل دی، هر سړي ته خپل حق حاصل دی، سړی درنه کوي یا نور وغیره څه کول غواړي کولی شي. موږ صرف د دې لپاره اسلام آباد ته ځو چې په ملک کې ګراني نظام ختم شي، بل کم هر مسلمان تر خپل حق میلاو شي. جی ګرانو کتونکو، تاسو د مټې د خلکو خبرې اترې واورېدې. د هغوی دا وینا ده چې پر روان 30 تاریخ باندې د مولانا فضلالرحمن چې په اسلام آباد کې کم درنه ده،
په هغې کې موږ भरपूर شرکت کوو او دغه درنه چې دا به په भरपूर طریقې سره کامیابو. دا و زموږ نننی پروګرام. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه عاقب رضا له اجازت ورکوي. د الله په امان.